दावत و तबलीग के आदाब दाइयाना किरदार पदे स्तासो मख के चैप्टर 13 शो چې زنګ داعی بسنګ وي ز یا یو عالم یا مبلغ داعی هغه به دعوت څنګه چلای دا هغه نفسیات سایکالوجي څه پکار دي نو داغي بارکه درس وشو اوس د دعوت تبلیغ آداب چې دي ناغه سدي ناغه کې کتاسو د قران سټډي وکړه نو قران کې د دعوت تبلیغ واضح هدایت او اصولی درې خبرې نمبر 1 چې حکمت سره دعوت ورکړي شي حکمت سره مقصد په بل خبره منل دي کنه نو که داسې انداز سره خبرو کې چې هغه غوسه شي یا اون من یا ضد کې راشي نو دا دعوت نه ده زویم چې دا کنزل دي او کنه دویم سیس کې ده هغه نصیحت او فرمایش او دعوت په ښه انداز گفتار کی ښه لهجه کی مباحثم کول شي خو مناسب او هغه کې چې بل خفه نه کی او خو طریقې سره او د شپې ذکر او دعوت چې څوک ورکوي داعی وي قرآن او حدیث درس کوي او د شپې تهجد او ذکر ورسره نه وي د دعوت کې اثر نه وي ذکر نبی علیہ السلام باندې کوم وحی نازل شوی دویمه لومبه وحی اقرا نیم سورت 15 آیتونه بیا یا المزمل مزمل مدثر دا دو سورتونه نازل شو نو بیا د اقرا کا سورت برابر شو رستو ناغه کې ان لک فی النهار سبحا طویلا نو ته د خلکو په سمندر کې دعوت تبلیغ د لپاره لامبو وای بهترینه ترجمه لہذا د شپې عبادت کوه سوره مزمل دغه وی چې د شپې عبادت ضروري ده او خلکو د دعا کوه او خپل چې کوم دعوت یو کس ورکوي چې هغه ته د دعوت د تقدس او د عظمت پوره احساس لہذا که داسې ځای کې خبره وکړي چې خلک خفه شي یا غوسه شي یا بې ټیمه وکړي یا بې ضرورته وکړي نو دعوت تا په خپله خراب کړه په دې یو کیسې راله مخې ته تھانوي صاحب وي زه ریلګاډي کې روان وم چاته مې چې چا څه کار وکړو غلطي ته وشوه نو ما ورته دا خو حرام دي نو هغه سړي راته وایي زه حرام کوم نو ته څه کوې ته زما څه کولی شي بس زه یې کومه نو ته زما څه کولی شي نو تھانوي صاحب بیا لیکلی وي دا غلطي زما وه ځکه چې ما هغه ذهنسازي خو ونه کړه که نه د هغه ذهنسازي پکار وه مینه محبت پکار و دل لو پر دل لو او که نه طریقه هغه یو لطیفه راته رایاده شوه خو لږ کم به پرې پوه شوې خو زه لطیفه ته کومه دا سلم العلوم یو کتاب دی د منطق د دې شرح لیکلی دی یو عالم ډېر غټ عالم علامه بلیاوي رحمه الله ډېر منطقي لاجیکلی ساینس کې ډېر زیات تکړه و هلته یو بند دروازې نه بهر راغی نو دغې اغېشته مولې اغېشتی سبزي اغېشته نو بار یو کس ولاړو د هغه نوم مقصود و سبزي یې خرڅولو ورسره مولې نو مولې چې راواغېشتې نو دی وویل چې هغه مولې وړه وه هغه پاڼې ورپسې اوږدې وې نو هغه یو علمي خبره وکړه هغه بلیاوي صاحب وی فرمایل چې مقصود یہ جو مقصود بالذات ہے وہ تو چھوٹا ہے اور کم ہے اور جو مقصود بالذات نہیں ہے پتہ تو وہ بہت لمبے لمبے ہیں علمی خبر ہوا ناغا سبزے والا مقصود نمو نو مقصود بالذات اور مقصود بغیر ذات چې دی وې نا سبزے والا مولوی صاحب ته کندلو کوي ته بد ذات ہے کنه زه ولې بد ذات یم دا ولې علمی خبره کلم الناس على قدر عقولهم خلکو سره هغه عمره خبرې کوي چې څونه هغې سره علم وي که نه نو هغه کندلو کوي تم بد ذات هم که نه هغه په خندا شو بلیاوي رحمه الله نو بهرحال دعوت په غورځی نه داسې طریقې سره مجلس کې کېنه یا یو کس سره چیرې زه ضرور دلته مناسب دعوت ورکم په دې ماحول کې خو چې مسله الجو نشي جګړه جوړه نشي د الله د رسول خبره ضرور کوئ خو حکمت سره داسې انداز
یا داسې طریقې سره یا داسې کسانو سره چې د هغې ذهنسازي تا نه کړې او دین دعوت ول ورکوي او بدتمیزي وکړي. بدتمیزي به نه، که هغې بدتمیزي کوي دا غلطي ستا ده، ستا انداز صحیح نه. چې ستا مخاطب څنګه دی د هغه مطابق ته خبره وکړه، د هغه ذهني صلاحیت او کیفیت مطابق ته خبره وکړه چې ستا سماجي تعلقات هم خراب نشي. کله چې یو مالدار له دین دعوت ورکړي د هغه د مالدارۍ رعب چې ستا له کې نه کني ستا دعوت صحیح نه دی، ستا دعوت صحیح نه دی. تا ته خپله د الله اوچت دی، د الله دعوت غټ دی، لہذا دې مخکې د چا مالداري او حکومت داسې فضول خبرې دي. په خپلو جذباتو کې اخلاص، سوز، فکر، غم دا پیدا کا په دعوت، په دعا، په تهجدو، په ذکر. چاله دعوت ورکې هغې سره مینه او محبت، ړکې هم هغې سره مینه او په خولې هم هغې سره مینه. ځکه دعوت پنځه خبرې دي. فبما رحمة من الله لنت لهم، د دې خلاصه دا ده چې د ژبې نرمي، کنځل او غصه نه، دړه نرمي، ړکې ورسره مینه. مینه نه وي هغې له اعمال بخل، ایصال ثواب، هغې دپاره دعا کول او ګفټ تحفه ورکول. وشاورهم فی الامر، د دین دعوت کې هغې به سختي تا سره کوي، غصه به هم کوي، نو ته ورسره کله کله مشوره هم کوه او معاف کوې که هغې څه غلطي وکړي. تکبر مه کوه، عاجزي اختیار کړه. د پوره دین دعوت چلاوئ، دین کې کمې مه کوئ، دین کې کمې مه کوئ. خپل عقل سره دین کې کمې وکړئ، حالاتو مطابق دین کې کمې مه کوئ. چې دین کې کمې تا وکړو تا دین په کس برباد غرق دی. او که نه حالات څونه هم ناسازګاري ته به دین دعوت نه پرېږدې، حالات څونه هم خرابي ته به دین نه بدلې. اصل هیئت او کیفیت سره به دین دعوت ورکړې. د خدای په دین کې به کمې نه کړې د حالاتو د وجې، او چې د عقل د وجې دین کې کمې وکړې یا تفسیر کې تبدل او بدلی وکړې، دا ډېر غټ ظلم دی. دا یو فطري دین دی. د دې هر یو هدایت د الله د دین، قرآن، حدیث، هر یو هدایت او حکم چې دی دا غلطونه پاک دی. نو ته په کمی بیشي مه کوه، هوښیار مه جوړېږه، د الله فرمانبرداره جوړ شه او په حکمت سره دین دعوت ورکړه. داسې انداز سره دعوت مه ورکوه چې خلک وتښتي او منډه ووایي او روان شي. ستا انداز ټیک نه، پای کې خوږوالی نه، ځان کې مقناطیسي کشش پیدا کا. په دعوت نرم انداز، زړه مینه، ګفټ، تحفه، په هغې خوراک څښاک، جیب له حرکت ورکړه. صرف د ژبې دعوت مه چلوه. اوس یو سخته خبره کوم، بعضې کسان به رانه خفه شي او خفه کېږی مه. کم علما چې دین دعوت ورکوي یا څونه تبلیغیان چې گشتونه کوي، دې د یو گشت دې باره کې کوي چې محله کې څوک غریب دی، محله کې چا کروړو نشته، محله کې چا ته د بل ضرورت دی. دې کې له غوسه شوم خپلو ملګرو ته، چا کره د چا بل مسله ده، چا دوایه مسله ده، چا کروړو نشته. نو عالمان د خپل علاقې فکر به کوي، او زه کوم پنډۍ کې هم کوم او کلي کې هم کوم، اوړم د هغې د وړو خیال هم زه کوم. هر یو عالم به دا کار کوي. که غریبي خپل مقدانو غریبانو مالدارانو ته بوجھے، غریبانو سره امداد وکړه. ایک گشت آٹے کے لیے، غریبوں کے لیے، بیواؤں کے لیے وہ بھی ہونا چاہیے. ځکه خو د عالمانو نه او تبلیغانو خلک رستو شي که نه، او که نه د هغې وجه دا ده د غریب فکر به کوې. که ته غریب بل ته به وایې چې ته سره امداد وکړه. د عالمانو ډېر پاور دی، د عالمانو ډېر قوت دی. جمعې له خلک راغونډېږي، څلور څلور صفه ورپسې خلک موس کوي، او داسې حاضري لرنه چې راغونډوي نو بلا دیګونه تقسیموي او پیسې تقسیمونه هله خلک راغونډېږي، ملا تاسې راغونډ دي. نو دین کار کوه که د نبي علیه السلام جومات چې څنګه هغه شان جومات جوړ کړه که نه، غریب سره امداد. او دا ټول هر څه وینه زه ورکوم، د خون ټسټونه زه کوم، دوایانې زه ورکوم. الحمدلله د غریبانو زه خیال ساتم، د بلونو. خو بیا چې دا خبره وکړم بیا ټلیفونه شروع شي، زنګ قرضه دی، موږ له قرضه راکړې، موږ بلونه ادا کړې. نو که په اربونو روپۍ تقسیم کړم دا غربت نه ختمېږي. زه ذمه دار یم د خپل رشتهدارانو او د خپلې محلې، د بل چا ذمه دار نه یم. یو پیری مخکې دا خبره کړه، ټلیفونه شروع شو، موږ له پیسې راکړې.
د خپل عالم ته ووایه، خپل لیډر ته ووایه، خپل ناظم امنه ته ووایه چې هغه عالم دا کار کوي نو تاسو هم کوئ. خلکو له ویني ورکوم 500 کسان دي راسره، هر څه کوم چاله رشتدار له دیني طلباله خپل محله او خپل کلي د هغې ذمه دار یم، هم نشم ختمولی. بل څوک ټلیفون مه کوئ، بیا ټلیفونه شروع شي دا مالته اعلان کړو. بھئی علما په دې باندې راپاسوئ چې یتیم دا کار وکړي. دا اصل کار دا دی. ګورئ ځکه امام غزالي فرمایي چې یو کس مونځ کوي او رزق ورکړه نشته، د مونځ مکروه دی، رزق ورکړه ولې نشته؟ منډه ووه، مونځ کوې او د کور د رزق خیال نه ساتې، منډه ووه، محنت وکړه. خلکو په چولو کې او په لوبیا کې او په الوګانو کې او په کچالانو کې خلکو اجونه وکړو، کورونه جوړ کړو. دا خلکو چې غریبي ده که نه، دی کار هم نه کوي، محنت هم نه کوي. ما ډېر د اوړو په ارس 8 ټرکه مې تقسیم کړي خپلو علاقو کې. خو ما چې کومه اندازه ولګوله که نه، یو خو خلک زکات نه ورکوي، دویم دا خلک محنت هم نه کوي، کور کې پراتی کار نه کوي. بهرحال بل طرف ته خبره لاړه. خو اے تبلیغیانو، مولیانو، عالمانو، بزرګانو، امامانو، څوک د قرآن حدیث درس ورکوي، د خپل علاقې د دوایه فکر وکړئ، وینې ورکولو فکر وکړئ، د خون ټسټونو فکر وکړئ، د هغې د وړو فکر وکړئ، د هغې د بل فکر وکړئ. دا ستاسو ذمه داري ده. کوی نبي علیه السلام به دا کار کو که نه؟ انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم لا یضیعک الله ابدا. دا خدیجه نبی علیه السلام ته ونه وی او ابن الدغنه دا خبره ابوبکر ته وکړه. ډېر لري دواړه الفاظ یو ځای شو. نور الیقین. موږ هم سستي کوو که نه؟ علما کرام او تبلیغیان یو گش د غریبانو دپاره هم کوئ. اے تبلیغیانو عالمانو، خفه کېږئ مه، او که خفه کېږئ نو مه خفه کېږئ. الله اکبر. په مثبت انداز کې دین دعوت چلوئ جي، چې کله چاله دعوت ورکوئ، او چې کله یو کس مقطع فکر ټیک نی، عقیده ټیک نی، نو په هغې داسې انداز سره هغې له دعوت مه ورکوئ چې د هغې په عقیده باندې یا په هغې په چې کوم هغې بزرګ ځان له جوړ کړی دی غلط د شرک و بدعت اډه جوړ کړی دی، نو ته چې کله دعوت کار کې نو بیا به داسې انداز سره خبره کې چې هغه د نه خفه نه شي او کار هم وشي او کباب هم جوړ شي او سیخ هم ونه سوځي، مار هم مړ شي او ډنډه هم ماته نه شي. په دې به خبرې کوو. او په خپلو کسانو ما لږه غوسه وکړه، په خپلو ملګرو مې غوسه وکړه چې د غریب فکر وکړئ، مهرباني وکړئ. او تعصب سره مطلب دا چې د بل مقطع فکر خلاف تعصب مه اختیاروئ، یا د کافر خلاف داسې خبره مه کوئ. الله قرآن کې موږ ستاسو خدای ته هغې کنځلې شروع کړي. او چې کله دعوت دا کار کوئ نو د لین دین خبرې مه کوئ. هلته د لین دین نه. او د الله بندگان الله ته راوبلئ. الله اکبر. بل طرف ته مه بلئ. پوه شوئ؟ الله بندگان الله ته وبلئ، بل چاته مه بلئ. زموږ نصب العین چې د الله رضا وي او د امید وي د اجر او لالچ وي چې دین خور شي، ما کې مراشي او خلکو کې مراشي. دا لالچي د پیسو نه، د چندې نه، د ټرسټ نه. او دا نه چې چاله موږ د دین دعوت ورکو یا چاله صدقه ورکو، نه هغې د بدلې په فکر کې اوسو یا زموږ د هغې عزت وکړي او قدر وکړي. دا هم نه کوئ. دا زما خپل کتاب دی، ما لیکلی، د هغې نه تاسو ته تعلیم کوم. مخلوق به ماله بدله راکوي؟ نه، بدله به د الله نه غواړو. او کوم کسان چې ستا درس ته کښېني، قرآن حدیث درس ته کښېني، ته دین کار کوې، دعوت کار کوې، نو کوم کسان چې دین کار کوي د هغې د جماعت نظریه به څه وي؟ دا عالمګیر فریضه ده. نو دې پر مضبوط تنظیم پکار دی. انفرادي مالوزه، یوازې مالوزه، جماعت سره الوزه. او هغه جماعت چې ټولو سره مینه کوي، هغه تنظیم چې ټولو سره مینه کوي. دا نه چې خپل جماعت جوړ کړي او ځان ته مسلمان او بل ته کافر وي او بس د ټکي مو ټول خلق غلط دي. نه، ټول مسلمان څوک چې قرآن حدیث او ختم نبوت مني هغه مسلمانان دي، ټول یې مني، لہذا ټول مسلمانان دي. ہم رب کے رب ہمارے، ہم سب کے سب ہمارے. امت کو جوڑنا ہے بس. د اتحاد بنیاد چې د الله دي، ذاتی نظریات نه وي. سبحان الله.
داسې جماعت په جوړه چې خلک راجمع کې نوې نوې فرقې پیدا کیږي بس د ټیکي موټول غلط دي نه ټول ټیک دي خو زه غلط یم دا به وایه او کنه داغ مت کو سب داغدار ہے بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے کیفی جو چلے گا اس ٹھوکر ہی لگے گی غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون څوک چې دین کار کوي څوک چې دین کار کوي یې سره ملګرتیا کوي دین کار کې اجتماعیت پکار دی ذہنی عقلی فکری مالی بدنی امداد خلکو سره کوي خود پرستی او خود غرضی مکوي خود پرستی او خود غرضی او مفاد دا لمن داغدار یو بل خلاف پروپاګاندا مکوي خپل ملګرو سره خوشګوار اوسئ ملګری خبره خول لګي نو برداشت کوي تو کسان خفي ملګری دوستان خزا خاون قبيله فورا اغي کې روغه کوي په جماعت کې دن کینا دا مساته فرقه بندي دا مکوي هر چا پر سینه کولو ساته هر دین کار کون کې د پر سینه کولو ساته او جمهوریت خو موږ جدا کړو ټول د دین आवाज کوي بیل دي او یو بل په خبرې کوي دا جمهوریت برکت ده د وټونو برکت ده ان لله الله دې متسمع نصیب وکړي مثبت نشاندهی کوي چې چا غلطی وی یا غلطی وی نه هغه مثبت نشاندهی کوي منفی نه الله دې متسمع نصیب وکړي الله دې مونږه پوهه کی او چې کم کس قائد وي مبلغ عالم حافظ داعی قرآن و حدیث درس کوونکې هغه نیت چې د مال نه د مال نیت شو کار خراب شو او کا مالدار نی یا حسب نسب کمزوری یا غریب نو دانه چې دا امیر نه جوړو هم شرط داسې قسم جوړول شو چې د الله ولی وي چا غریب وي یا خپل نی نه چې د الله ولی دی تقوا پکې سونه دا یو کس کې هغه دونه قیمتي دی انداز رفتار گفتار پیسے کام قبیلہ نہ سوق دا اللہ نہ سونے یریگی اور پکڑوں دی سے سونا عمل دے نہ آخا بس زنگ مشر دے او دا قیادت پہ انتخاب کے دا خپل رائے اظہار کوے او دا امانت گنے کی دا امانت دے او سوق چی دا لیڈرے دا پارا موضوعی دا غدا پارا تاسو رائے ورکولے شے وګوره چې دا هغه ماضي څنګه ده نه مستقبل خو پته نه لګي فیوچر ماضي خو ته معلومه چې څنګه وخت تیر کړی دی نو هغې ته وګوره هر وخت د الله نه مدد غواړئ خپل فرایض بهترینې طریقې سره ادا کوئ ستا نه ښکته کم کسان دي څوک هم چې دي ښکته کلاس بچي ښځه کلیوال ته لیډر نئی سر بردباری نرمی شفقت محبت الفت صبر شکر عاجزی انکساری دا وسره ساته هر یو ملګری اهمیت او داغه د جذبات احترام کوي چې هغه زما د جماعت او زما د دین د کار لپاره یو بهشبها خزانه ده څوک چې ملګرو کې غریبي کلی کې رشتہدارانو کې هغه امداد کوي هغه سره مینه کوي छोटे बड़े काम के लिए सबसे मशवरा करें अल्लाह अकबर फराग दिली जान के रावले द इसार जज्बा बल सर امداد अल्लाह अकबर خپل ځان لا ترجیح مور کوي او جانبداری بنکه او قربا پروری بنکه چې چا سونه حق ته بوله ورکه او جماعت په مضبوط ساتي یعنی مسلمانانو په مضبوط ساتي یعنی درس ملګری او مضبوط ساتي دا مطلب بیجا ډیل به دین کارونو کې نه ورته او قربانیانه به دریغ نه کوي چې دین کار کوي اجتماعي ضرورت خیال ساتي د انفرادي د خلکو ضرورتو خیال ساتي د معذورو خیال ساتي د ملګرو خیال ساتي رشتہدارانو خیال ساتي دا غي امداد کوي غي سره مینه کوي او هر یو کس نه داغه د طاقت مطابق کار واله الله اکبر
الله دې په دې خبرو مال او تاسو له د عمل توفیق نصیب وګرځي چې مونږه هر یو کار د قرآن او حدیث مطابق او د شریعت مطابق نو الله دې مونږ ته په دې خبرو باندې سمجھ نصیب وګرځي. 15 وخت موږ کوي، شرعي پرده کوي، د غانو بجاو نه ځان وساته، شرمګاه د بدکارۍ نه او ټچ موبایل د فحاشۍ نه وساته और द अल्लाह नेकान बंदीगान जोड़ से चलते फिरते उठते बैठते लेटे लेटे मजदूरात घर का काम करते करते ड्राइवर और कंडक्टर सफर करते करते चौकीदार रात को चौकीदारी करते करते अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह जिक्र करो. डॉक्टर के डॉक्टरी इलाज के खपल फील्ड के ना दावत कार कवे, दावत चलावे चले कि सोना खुदा पाक वक्त او قوت ورکړل دی هغه کې دعوت چې هغه جم دی کې تبلیغ پکې جم دی کې دین پکې جم دی کې منځ پکې جم دی کې ذکر پکې جم دی کې الله دې موږ سمجھ نصیب وکړي. زما محترمو که تاسو ته اوس پوښتنه وي نو تاسو پوښتنه کولی شئ او د شرعي مسلو